د ملحدینو دا نظریه ده چې په دې خاوره او په دې انسان د خاورې په ډیري کې او په انسان کې هېڅ فرق نشته پرون ما یو مناظره اورېدله د ارتقا په باره کې نو هغه ارتقا نظریه والا وایي ستا خو نظریه ده چې دا د خاورې نه پیدا شوی نو خاورې نه خو دا ارتقا نظریه ښه ده نو موږ وایو دا جاهله ته په دې څه پوهېږي دې خاورې کې دا خصوصیت چا پیدا کړی چې د دې خاورې نه داسې یو ښایسته شکل جوړ کړی دی څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی پیدا کړی دی د خاورو ګلستان دی ته خو پیدا که د خاورو نه یو ګل که نه د ارتقا دی څنګه ارتقا خود به خوده څنګه کېږي عجیبه خبره د ارتقا وشوله ارتقا اټومیټیکلی دا د کم قانون پابند نه وي نو چې د کم قانون ارتقا د کم قانون پابند نه ده نو په ده کې دا پابندي څنګه راله زما د ګوتو دا فنګر پرنټ څنګه ستاسو نه جدا شوي خو پابندي پکې شته دی که نه وروسته یو ذهن موجود دی چې الله موجود دی چې زما د فنګر پرنټو او د دنیا د اته اربه خلکو د فنګر پرنټ یو بل نه جدا کړي دي زما ته چې کوم دغه راکړی دی ما ته چې کوم سوچ او فکر راکړی دی ما له چې کوم ذهن راکړی دا ستاسو نه مختلف دی د هر یو انسان سوچ او فکر د بل نه څه شی دی مختلف دا د کوم ځای نه راله په دې ماده کې دا خصوصیت چا ایښي دي په ماده کې په خاوره کې او په دې ماده کې چې ته وایې چې انسان دی انسان هم ماده ده او خاوره هم ماده ده دا انسان خیر او شر تمیز کولی شي که نه شي کولی په دې خاوره کې د خیر او شر تمیز شته که ته وایې چې دا انسان د ارتقا په وجه د بنماس نه جوړ شوی دی د جیمز بي د تره زامن دي لکه دا یوال نو حراري دا خپل کتاب کې و چې شپېته لکه کاله مخکې زمونږ نیا پیدا شول اول زمونږ نیا پیدا شوله دا د بنزینه پیدا شوله بیا هغه نه وروسته موږ انسانان پیدا شول ما دا خو تا یو نظریه پیش کړې ده ظالمه زمونږ نیا چې وه حوا علیه السلام وه موږ د هغه اولاد یو تاسو د دې شادوګانو بچی یاستئ زمونږ سره تا ته د اول انسان ډېټ هېڅ معلومات نشته اول انسان په کومه ژبه خبرې کړي دي دوی ته پته شته دی اول انسان چې پیدا شوی دا څونه عمر کې پیدا شوی څونه عمر کې مړ شوی دا چې پیدا شوی د څونه بچي د سره ډیټا شته ارتقا والا سره موږ سره څه دي موږ سره پروف سره ډیټا موجود ده د آدم علیه السلام نه واله تر اوسه پورې موږ درته څه شی نسبنامې درته ثابتولی شو موږ د آدم بچي یو زموږ د ژوند مقصد معلوم دی د ارتقا نظریه چې خپله قبوله کړله بیا به ستا د ژوند مقصد نه معلوم دا ارتقا نظریه چې قبوله شوې ده مولوي صاحبانو د دې وجې قبوله شوه چې دوی وایي چې بس موږ د خدای نه انکار وکړو په دې باندې موږ مخکې درسونو کې مکمل وضاحتونه کړي دي کله چې مذهب خود ساخته و په یورپ کې مذهب خود ساخته و بیا هم د تخلیق قایل و خو چې کله دوی وایي چې موږ به څنګه مکمل دهریان شو نو نظریه د ارتقا چې کله ډارون پیش کړل نو بس دوی وایي چې بھائی موږ د سره د خدای وجود نه انکار کوو خدای ضرورت وي نعوذ بالله نشته د زمونږ دا ټول جسم د خدای په وجود باندې مولوي زبانو دا کوي دلالت کوي نو د الله او د الله د رسول سره مینه پیدا کول پکار دي د دې لپټاپ مقصد معلوم دی د دې بیگ مقصد معلوم دی د دې هر څه مقصد معلوم دی نو زما د جسم مقصد نشته زما په جسم کې آزادي د دې مقصد معلوم دی زما د لاس مقصد معلوم دی زما د ګوتو د فنګر پرنټ مقصد معلوم دی چې زما شناخت به کېږي نو زما د ټولې ډانچې مقصد به نه وفي انفسکم افلا تبصرون الله وی دې ځان ته خو دې وګوره نو چې دا دوره منګه پیدا کړیو بھائی منګه پیدا کړیو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله ما خپل عبادت لپاره پیدا کړی بولو سبانو الذي خلق الموت والحیات ژوند او مرګ مې پیدا کړی سره لپاره ليبلوکم ايکم احسن عملا چې تاسو کې نیک عمل څوک او الله رب العزت ته وای بیا برازي چې څه د خوخه ویا کوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر څه چې کفر کې او کدا کې لار وحدیناه النجدین دوه لارې من له دل دي نو بیا به سي جزاء بما كانوا يعملون فیصله به جزاء باندې څه عمل دکړي په دې بدل یا بدل جنت ملاويږي یا بد سوي جهنم ملاويږي دا الله موجود دی جنت موجود دی او جهنم او چې کله ته دا فلسفه وینو ته بس شي عقلی طور بس شي عقلی طور باندې مولوي زبانو علا وجه البصیرت به په خدای باندې ایمان زیاتیږي او جنت شوق به پیدا کیږي او د اغه زیده میو ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم البته بس خواهشات دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړه کنه عادت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا على خطر قلب بشر داسې سيزونه ذهن کې دم نه تیر شوی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين د سترګو اخواله هم فرې سوی ګیله کوي مسلمانانو دا جاسوس تاسو چې ما کارګزاري بیان کړه دا وایي زه د مسلمانانو علماء باندې مال ډېر وایي دغه راځي زړه مې په خپشي وایي صرف د هورونه تاویږي اخوانه زی جدیدیت د دنیا سوچ نه کوي چې دنیا سره به موږ څنګه ځان چلو صرف د هورونه تاویږي دا د په دې کتاب کې لیکلي
نو یوازې هوري نه دي مولوي صاحبانو دنیا کې دا دین رسول دي مستشرقین له جوابات ورکول يهوديان له جوابات ورکول دا جدید فتنو ځان خبرول پکار دي فکر فلسفه مغربي فکر فلسفه دینه هم ځان خبرول پکار دي د هورو دغه نه بسکو اخو دی موږ د پاره خدای تیاری کړی دي جنت ته بزو خدا مسلمانان به هورو ته تیارو کنه مولوي صاحبانو ځان د پاره موږ هوري خو نور د پاره جهنم خو دا خوند پکار مولوي صاحبانو نو خبره را کوم دي لاړه د الله او د رسول مینه پیدا کول پکار اته